سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولم تعبدون من دون الله فلا تعقلون. ابراہیم علیہ السلام تفصیلی واقع دا خبره دیزه پورې ویل شوی و چې ابراهیم علیه السلام فرمیل چې بل فعله کبیرهم دا کار د دوی مشر کړی چې دا د ابراهیم علیه السلام طرف نه توریه او د توریه پوره تفصیل بیان شو. بیا ابراهیم علیه السلام فرمیل چې بل فعله کبیرهم دا کار د دوی مشر کړی هاذا چې دا د فسألوهم تاسو د دوی نه تپوسو کوي د دې بوتانو نه ان کانوا ينطقون که چېرې دوی خبرې کولی شي. دلته کې ابراهیم علیه السلام دا خبرې کول شرط وګرځول د دې خبرې دپاره چې که چېرې دوی دا خبرې کولی شي نو بیا به دوی دا کار کړی شي. داسې عجیبه جمله استعمال کړه که چېرې دوی خبرې کولی شي نو دا کار به بیا دوی کړی دا بوتان به د مشر بوت مات کړي. هلته خو د هغې عقیده وه که نه چې بوتان خیر هم رسولی شي او نقصان هم رسولی شي. ابراهیم علیه السلام فرمیل چې دا کار به ده کړی وي که چېرې دوی خبرې کولی شي. اوس ابراهیم علیه السلام خو یقین دا و چې دا بوت خبرې نشي کولی نو کار چا کړی یعنې ما کړی دی. اول ته خو د هغې یقین دا و چې خیر هم رسولی شي شر هم رسولی شي. نو دې وجې نه ابراهیم علیه السلام دا خبرې د شرط وګرځول د دې بوتانو ماتولو دپاره چې د مشر بوت په دا نور بوتان مات کړي که چېرې دې خبرې کولی شي. یعنی معنا به دا شي چې ان قدروا علی النطق قدروا علی الفعل که چېرې دا په خبرو باندې قدرت لري نو بیا به قدرت په دې فعل هم په دې کار هم لري ماتول به هم کولی شي او که قدرت په خبرو نه لري نو بیا دا کار نشي کولی. اول ته خو د هغې عقیده وه نو په دې طریقه باندې توریه اختیار کړه. نو هغې چې کله هغه بوت لاړه خبرې شروع کړې هغې بیا خبرې کولی شوې نه دوی چې هغه بوت سره خبرې شروع کړې جواب نه شو ورکولی نو ځکه ورپسې فرجعوا الى انفسهم نو دا نمرودیان واپس شو الى انفسهم خپلو نفسونو ته. د دې څه مطلب دوه مطلبه دي. دوی واپس شو خپلو نفسونو ته یو دا رجع بعضهم الى بعض دوی واپس شو بعضې نورو ته. دلته د بعضې نورو نه تعبیر په انفس سره ځکه وشو لکه څنګه چې مسلمان په خپلو کې په شان د یو نفس دي که نه نو دکه شان د کفار هم په خپلو کې په شان د یو نفس دي. نو فرجعوا الى انفسهم دی واپس شو خپل نفسونو ته مطلب خپلو کې بعضې نورو ته واپس شو او فقالوا بیا دا ووی انکم انتم الظالمون تاسو خو ظالمان یې. او دویم مطلب دی چې فرجعوا الى انفسهم چې رجع کل منهم الى نفسه بالتفکر والتدبر هر یو کس خپل ځان ته متوجه شو او ځان سره فکر سوچ وکړه چې دا واقعي ګوره دا خو موږ د بوتانو نه د نقصان او د فایدې امید ساتو چې بوتان نقصان هم رسولی شي فایده هم رسولی شي. اوس که چېرې دی خبرې کولی شو دا کار به یې کړی بوتان مې مات کړی بوتان دا واړه بوتان
او که خبرې نشي کولای نو بیا خو واقعي قدرت نه لري. نو چې خبرې ورسره شروع کړي بوت سره بوت خو هغه خبره نه شوې کولی، نو ځکه بیا خپل هر یو خپل ځان سره سوچ کوي چې دا خو مونږ په ناحقه باندې واقعي دا خو خبرې اترې نه شي کولی. نو فرجعوا الى انفسهم، واپس شو دوی الى انفسهم خپلو ځانونو ته، یعنې هر یو ځان ځان سره په خپل ړونو دماغو کې سوچ او فکر وکړو. فقالو بیا په خپلو کې یو بل ته دا ووایي چې انکم انتم الظالمون، یقینا تاسو ظلم کوونکي یئ. په خپلو کې یو بل ته ووایي چې تاسو ظلم کوونکي یئ، یعنې څنګه ظلم کوونکي یئ؟ اوس د دې جملې چې فقالو دوی خپلو کې یو بل ته ووایي د نمرودیانو چې انکم انتم الظالمون، تاسو ظلم کوونکي یئ چې تاسو عبادت کوئ د هغه څیزونو چې هغه خبرې نشي کولی. یو مطلب عبدالله ابن عباس نو دا بیانوي چې تاسو ظلم کوونکي یئ چې تاسو عبادت کوئ د هغه څیزونو چې هغه خبرې نشي کولی. او دویم وهب ابن منبه رحم الله دا مطلب بیانوي چې انکم انتم الظالمون، یقینا تاسو ظلم کوونکي یئ چې تاسو خپل بوتان پرېښود یوازې او تاسو د دې نه میلو ته لاړئ. تاسو ظلم کوئ چې بوتان مو یوازې پرېښود او تاسو د اختر میلو ته لاړئ. په کار چې دې سره خو څوک وایي که نه، دا مطلب یې مزیدار دی چې تاسو ظلم کوونکي یئ چې بوتان مو یوازې پرېښود او تاسو خپلو میلو ته لاړئ. او دریم وهب ابن منبه رحم الله انکم انتم الظالمون، تاسو ظلم کوونکي یئ چې تاسو د دې لوی بت باوجود د دې وړو وړو 71 بوتانو عبادت کوئ. یعنې په کار ده چې کمال خو ټول د لوی بت کې دی چې ټول یو یا بوتان مات شوي دي او مشر بت چې یقه شان روغ دی او تبر مغاړه کې دی، نو تاسو ظلم کوئ چې د 71 بوتانو عبادت کوئ باوجود د دې لوی بت، بس هغه پرېږدئ هم د دې لوی بت عبادت شو ځکه دا کمالي دی، د ځان بچ کړی دی. نو بل مطلب یې دا دی جي. او بیا بل مطلب امام محمد ابن اسحاق رحم الله بیانوي چې انکم انتم الظالمون، یقینا تاسو ظلم کوونکي یئ چې تاسو په ابراهیم علیه السلام باندې تهمت لګول. تاسو ظلم کوونکي یئ چې په ابراهیم علیه السلام هم د ماتولو تهمت لګول. حال تاسو ګورئ نه په دې خپلو سترګو چې دا ټول بوتان مات دي، دا مشر بوت پکې روغ دی، جو تبر هم د په غاړه کې دی، ټول کار د کړی، ټول روانه ده کې دی. تاسو ظلم کوونکي چې تاسو په ابراهیم علیه السلام تهمت لګول، حال دا چې تبر د مشر بوت په سر کې ځوړند دی او د روغ پاتې شوی دی. او دا نور ټول بوتان چې دي مات دي او دا مشر بوت حاضر دی. او بل مطلب انکم انتم الظالمون، تاسو ظلم کوونکي یئ، یعنې تاسو ظلم کوونکي چې دا بوتان حاضر دي او د هغې باوجود تاسو تپوس کوئ د ابراهیم علیه السلام نه چې انت فعلت هذا بآلهتنا ابراهیم، آیا تا دا کار کړی زموږ د دې الهو سره ای ابراهیمه؟ نو تاسو ظلم کوئ چې د ابراهیم علیه السلام نه د دې د ماتولو تپوس کوئ چې دا بوتان چا مات کړي، حال ده چې دا مشر بوت نه موجود په کار ده چې هغه تاسو ورته تپوس نه کړو ډایرکټ در راغلي وی. بهر حال دا یو څو مطلبونه دي. نو فرجعوا الى انفسهم، دوی واپس الى انفسهم خپلو نفسونو ته په تدبر او تفکر غور سوچ فکر سره. فقالو دی خپلو کې وی انکم انتم الظالمون، یقینا تاسو ظلم کوونکي یئ چې تاسو عبادت کوئ د داسې څیزونو چې خبرې هم نشي کولی. خو ټولو کې ښایسته مطلب دا لومړنی دی جي، هغه داسې چې هلته ابراهیم علیه السلام دوی ته ویلي وو چې فاسألوهم، دوی نه تپوس وکئ ان کانو ینطقون، که چېرې دوی خبرې کولی شي تپوس ته وکئ. یعنې که چېرې دوی خبرې کولی شي نو بیا به دا کار کړی، د مشر بوت په دا نور بوتان مات کړي. نو هلته چې بیا دوی بوت له لاړه مشر بوت له خبره نه شو کولی، نو ځکه فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تاسو ظالمان یئ چې تاسو عبادت کوئ د داسې څیز چې خبرې نشي کولی. نو بس اوس د ابراهیم علیه السلام په دې باندې حجت قائم شو. دا د پیغمبرانو څومره عجیب حکمت کې دی په بت پرستی باندې ملامت کول او راګیرولې، او چې پوه شو په خپل عقل خبره واغسته کنه چې دا الها چې دي دا خپل ځان حفاظت هم نشي کولی، ټول مات شوي دي،
خدا مشر بوت تپوس ته کوي چې دا بوتان تا مات کړي د ال نشي ویل نو چې هغه پوه شو چې خپل کې یو بل ته وی چې را واقع تاسو ظلم کوون کې چې تاسو عبادت کوي داسې بوتانو چې خبرې نشي کولای نو ابراهيم عليه السلام دې ته توحید دعوت ورکړي نو قال ابراهيم عليه السلام فرمل افتعبدون تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د تعالی نه ما ده بوتان لا ينفعكم چې تاسو د نفع نشي رسول شيء اند هیڅ یو سیس کې چې تاسو عبادت کوي یعنی که چېرې تاسو د دې عبادت کوئ نو تاسو ته هیڅ معمولی سیز هم فایده نشي رسولی ولا یضرکم او نه نقصان او ضرر رسولی شي تاسو ته که چېرې تاسو عبادت پرېږدئ نقصان نشي رسولی آیا تاسو عبادت کوئ یو آیات پاتې نه شو ها نو فرجعوا الى نه دا چا چې وی آیات پاتې شو نو دا معلومیږي چې د سبق ته ښه متوجه دی نو فرجعوا الى انفسهم نو دوی واپس شو الى انفسهم خپل نفسونو ته فکر او سوچ سره فقالوا دوی وینکم انتم الظالمون دی خپل کې او بل ته وی چې یقینا تاسو ظلم کوون کیي ثم نكسوا على رؤوسهم بيديخ كتوالو على رؤوسهم خپل سرونو باندې د دې یو مطلب دا دی چې دوی ملامت شو ځکه ملامت انسان سره کته لکه دا ماشوم چې بعض وخت لږ ملامت شي بعد ما د आवाज سره واچي نو بس د سر بیا کدي بر نه راګوري ځکه د ملامت شوی یو دا مطلب دوی مطلب امام بغوی ردوا الى الكفر دی کفر ته واپس کړي شو بعد ان قروا على انفسهم بالكفر والظلم رستو دینه چې دی اقرار کړو په کفر او ظلم سره خو بیا دی کفر ته واپس شو زد د وجه ثم نكسوا بيديخ كتوالو على رؤوسهم بخبل سرونو باندې او بیاوی خوس بخبل باندې ابراهيم عليه السلام تصدیق کړي او دوی وی چې لقد علم دبداګي سره تپوي ابراهيم عليه السلام چې ما ها ولا ينتقون چې دا بوتان خو خبر نشي کولای موږ څنګه دینه تاسو کو ابراهيم السلام ورته ویلی غواړه چې فسلوه من كانوا ينتقون دینه تاسو کې چې دوی خبرې کولې شي نو که خبرې کولې شي نو مضبوطانه مات کړی دي یو بوت دانور مات کړی نو دوی چې کله بیا خپل نفسونو کې ځان سره سوچ فکر وکړه سرونه ښکته کړه وی وی چې لقد علمت تخو پوهه ابراهيم عليه السلام ما ولا ينتقون چې دا بوتان خو خبرې نشي کولای نو څنګه موږ دې بوتان نه تاسو نو ابراهيم عليه السلام په حجت قائم شو وی خطا سے عبادت کوي ما سوا د الله نه دغه چې تاسو ته نه فرض شي کچره عبادت کوي او تاسو ته ضرر رسول شي کچره عبادت پرې دی قال ابراهيم عليه السلام فرمل فتعبدون آیات عبادت دی د علماء دا طریقه ده چې اول په چا مقدمات اومني بیا د اغه انکار نشي کولای لکه مولانا قاسم نانوتی رحم الله بارک راغلی دي چې دا غيو خادمو هغه ته داسې ببوز ایوال ګرمای کی دا خادم په دې مولانا قاسم نانوتی رحم الله دارالعلوم دیوبند بانیو هغه باندې سوالو کې یره چې استاسو علما مشایخ بزرگان شکل وفات کیږي نو وصیت کوي چې ما غ پلانی عالم پلانی شیخ پلانی بزرگ سره خوا کې دفن کړي دې څه فائدہ ده د هر چا خپل عمل آیات کې وی وان ليس انسان الا ما سعى انسان د پر خپل سعیده یو د پر خپل عمل د بل د پر خپل عمل هغه پر قبر کې خپل عمل ملګری د پر خپل دې څه فائدہ چې بزرگ خوا کې دفن شي نو هغه اول ته هغه جوابونه هډیرو خجل کې داغه د مزاج مطابق ځکه عام خلکو حدیث کې وی کلم الناس على قدر عقولهم تاسو د خلکو سره خبرې کوي داغي د عقل په اندازه چغي برداشت کول شي نو څنګه ته وی خادم دا چې اسی تما ته بوزه وې کنه وی او مال وارازي یا ورازي پیدا سیو کس راشي ما سره خوا کې دل تکینی او ته ماته داسې ببوزه وې نو دا زما اواز چې کمال راضي کنه د استاد ببوزي نه دل ورزي وی ولې نه ورزي یو کې دی خو یو بل کس کینی وی غلم ورزي وی د ګور استا یو هوا د ببوزي چې ماته د ببوزه خالص ماته خوا کې را سره کس کینی دی خو کینی دوړو لورزي نو داسې د تراج له شانه رحمتوم دی کنه چې یو بزرگ دفن شي او سره خوا کې بل کس وصیت کوي او دفن شي که باغه کوم رحمتونی نه باغ باندې مرضی د دیو جن ده
کوشش دا کوي چې زما خپل دا والد صاحب مولانا صاحب الحق صاحب شهید رحم الله نو هغه ته درخواست لیکلو چې مال د علوم حقانی په مقبره کې ځای راکړي لکه د مولانا عبدالحق صاحب رحم الله دفن دی او ډېر لوی شیخان پکې دفن شوي هغه ورته د آیات لیکلی چې ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس پتن لګي او نفس ته چې دی به سبا څه کوي وما تدري نفس بأرض تموت او اس پتن لګي او نفس ته چې دی به کومه ځمکه وفات کړي بیا دا لیکلي چې مولانا صاحب بچو ته د اجازه ته چې کړه د وفات د علوم مبارکه دفن کول شي دا د بزرګانو د عادت ته چاغي د وفات نه مخکې ځان لپاره د ځای انتخاب وکي او دا مستحب عمل دی چې د ځای انتخاب وشي نو د تاغه مخې ته کېږي او د دنیا دومره پلانجو او بکیړو کې ځان نه اخته کوي نو دا سه د بزرګانو نیکانو سره خوا کې دفن کولو کوشش کوي او ستاسو د سودخور سړي سره خوا کې دفن شي او باغ عذاب شوري استاد خیال طالب امتاو درزي نو قال ابراهيم عليه السلام فرمایله فتعبدون تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما ده هغه بوتان لا ينفعكم چې تاسو ته نفع نشي درکوله شيء انده سيو سيز ولا يضركم تاسو ته ضرر نقصان رسول شي اوفل لكم افسوس دی تاسو د پاره ولې ما غسد پاره تعبدون چې تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه افسوس دی تاسو د پاره او دا هغه څه د پاره چې تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لرئ تاسو د عقل نه کار نه اخلئ څومره عجیب انداز کې ګور دوی پویا کړه څومره عجیب انداز کې پویا کړه مولانا قاسم نانوتي رحم الله نه چاته پوسو کو اوس هغه انګريزانو د سوال طریقه دا سی و چې ول به باندې مقدمه اومنه له به باندې اعتراض کول وستاسو په شریعت کې دا شته چې په کم کور کې سپي هغه ته فرشته ناراضي وی آو نبی اسلام فرمای چې لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب ولا تصاویر هغه کور ته سپي نه داخل هغه کور ته رحمت فرشته نه داخليږي چې پای کې سپي یا تصویرونه وي نو هغه انګريز دا سوال کوي چې اوس یو کسي هغه ځن کدن شروعي او زو سره خوا کې سپي وتړم نو دره به دا فرشته څنګه راشي د روح قبض کی اوس را هډر جوابونه او هغه عام فهم چې هغه پوهه د پاره وی چې د تراجل شانو دوه قسمه فرشتي لکه څنګه چې د حکومت دوه قسمه سپیانی یو نرم طبيعته چې یو بابا یو ماشوم په لار روډ باندې وړي زر پسې راوړي لاس نه راځه بابا نرمه سره داسې روډ نه پورې باسي او ته گاډي کې نه څومره نرمي او قدر احترام یو قسم نرم طبيعته یو سخت طبيعته مجرم چراونی سي چې کوم جرمونه کړی او بیا حوالت دی واچي یو سترګې هغه ته داسې وای چې هر جی تاسو تماچا راغسته و تاسو خپلانی باندې داس کړ بنا سترګې بیرو په وای شبا او پر ټوپ کی نو دک شان د ترجل شان هم دو قسمه دا سوره مدثر کې ان شاء الله بیان راشي الله کې ترجل شان دو قسمه فرشتي یو د رحمت دي یو د غضب دي نو دلته چې حدیث کې راغلي دي چې نه داخلي کې فرشته هغه کور ته چې پاکه سپیه تصویرونه نه غیر مراد کوم فرشتي رحمت او د غضب فرشته ارزه ته لشي دویمه خبره ده چې اول به دا فرشته د سپینه روح قبض کی او بیا د انسان اول فرشته د سپی په روح قبض کولو قادر نه رسه د انسان روح قبض کولو په نسبت خو د سپی غډیر آسان به هر حال دا اشرف علي تانوری رحم الله لګلی چې دا لوم دی باندې عالم لا دا بیا وکړي دا د دې تعلق د 22مې سپاره سورۃ الاحزاب سره نو قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم آیات عبادت کوي ما سوا د الله تعالی نه ما د بوتان لا ينفعكم شيء ولا يضركم افل لكم افسوس دی تاسو د پاره ولی ما وسد پاره تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لري تاسو عقل نه کار نه اخلي بس نو دوی پوه شو چې دا خو واقعي زموږ ډېر دشمن نو نمرود تفسیر په ډېر زیات مختصر الفاظو کې نمرود اړه کو
او لرګي را جمع کول حتی چې یو میاشت لرګي را جمع او بیا پکې یو هفته مسلسل اور بلک او دومره اور بلک جی چې مفسرین وایي چې په هوا کې دا مرغان به ګرم شو او سوځېدل به هوا کې مرغان شو سوځېدل تختېده به د هوا نه ځکه چې سوځېده به او بیا ابراهیم علیه السلام پکې ورغورځول. نو قالو وی بعضو نمرودیانو بعض نورو ته چې حرقو وسوځوئ دا ابراهیم علیه السلام وانصروا او تاسو انتقام واخلئ الهتکم د خپلو معبودانو دا معبودان بوتان دمات کړي دي یو یا بوتان د انتقام واخلئ. دا کفار په یو سیز دومره نه خپګي په دوه سیزونو ډېر زیات خپګي. یو په اسلامي نظام او جمهوریت خو د هغې خپله مپرازول ګولۍ دي هغې له فایده ورکوي. جمهوریت خو چې جمهوریت سره ومنې لګ هغې د چې په تندي ښکل کړه یو د اسلامي نظام مخالف دي او یو بوتان چیړل همار د اسلامي والا چې کله بوتان مات کړ بامیانو کې نو بس په هغې باندې دی باندې اور بل شو او شوربې نه پرېښودم. نو ځکه ګوره دا کفار دي که نه ابراهیم السلام ته څه نه وی خو چې کله د بوتان ته لاس واچول ابراهیم سره بوتان یې ولمات کړه نو بس دوی را ګرم شو او دا حربه استعمال کړه. نو قالو دوی وی حرقو د ابراهیم علیه السلام وسوځوئ په اک اور سره وسوځئ چې په کوم اور نه مونږ یری ابراهیم السلام دوی جهنم د اور نه روکله. وانصروا تاسو مدد وکئ تاسو انتقام واخلئ الهتکم د خپلو معبودانو بوتانو. نو دی وخت د ابراهیم السلام څومره عمر ابن جوزی رحمه الله زاد المسیر کې لیکلي 26 سال عمر د ابراهیم السلام. وسوځوئ دلر وانصروا الهتکم تاسو انتقام واخلئ د خپلو معبودانو ان کنتم فاعلین که چېرې کوونکي تاسو د دې کار. نو بیا چې اور ته وروغورځول مختصر نور تاسو سکول کتابونو کې هم دا واقعه راغلی ده کوم واقعه چې تاسو هم اورېدلي دي سکول کتابونو کې بس هغې راغلی بیا موږ تفصیل نه کوو. نو ابراهیم علیه السلام چې کله ورته غرض الله تعالی جل شانه جبرئیل اسلام راولېږل چې ورته وایي چې ستا جبرئیل اسلام چې کله راغلی ورته ویې فرمایل چې ستاسو حاجت ضرورت شته چې الله تعالی ته پیش کړم راته ووایه او ورته وایي چې حسبي من سوالی علمه بحالي حسبي من سوالی دا وظیفه ابو جگر مرسی هم ډېر ښه ګوره رحمه الله. حسبي من سوالی علمه بحالي یعنی زما د سوال الله د تعالی جل شانه چې زه کوم سوال کوم او تعالی جل شانه نه غواړم داغه علم زما په حال باندې دا کافي دی چې زه اوس په خوله تا ته وینا کوم هغه ما نه ویني او ما ویني د سوال ته ضرورت وینا ته ضرورت دی. حسبي من سوالي علمه بحالي. هدې وجنه مولانا شمس الحدیث ابن نور الله مرقده هغه به چې دعا کړه به صرف به چې یا غنیا عن التفسیر یا غنیا عن التفسیر یې بې پروا د بیانولو نه چې زه هم چې یا الله دا کارو کې هغه مشکل الله حل کړو دا مشکل حل کړو دا مشکل نو بس وی چې یا الله ته خو بس عالم بذات الصدور سینو پر ازونه پوهې بس یې بې پروا د بیانولو نه بس هغه مختصر دعا نو قلنا نو چې کله ورغورځول او تعالی جل شانه ورته حکم وکړ قلنا منگوی یا نارو اے اورا ورته خطاب کوي تعالی جل شانه ورته خطاب کوي یا نارو اے اورا کونی شت بردن یخ و سلامن او سلامتیا والا ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام باندې اے اورا شت یخ و سلامن او د سلامتیا والا. تو عبداللہ ابن عباس نو فرمائی کچره تعالی جل شانه د بردن سره سلامتیا ټکه نه وی لکه دا سی ویلو چې یا نارو کونی بردن شت یخ نو دا اور به دومره یخ شیو چې ډېر یخوالي د وجه نه بیا ابراهیم علیه السلام ته ډېر زیات تکلیف و نو چې سره سی وی و سلامن او د سلامتیا والا اور معتدل شو. نو بیا مفسرین کې امام ماوردی رحم الله لیکلی چې دا اور یخ شو سلامتیا والا شو نو گرمایش په ذریعه باندې دا اور یخواله دفق او د یخوالی په ذریعه باندې د اور
ګرمایش دفع کړو ځکه معتدل شو د اور ګرمایش په ذریعه د اور یخواله دفع کړو د اور د یخوالي په ذریعه د اور ګرمایش دفع کړو معتدل شو او امام ابو العالیه رحم الله فرمایي چې و سلامن قید او ټکه وسره نه ویل جی نو د اور یخواله به د اور د ګرموالي نه زیاتو بیا د اور یخواله به د اور د ګرموالي نه زیاتو نو بیا به ابراهیم علیه السلام د یخنه د یخوالی د وجه تکلیف او بیا امام العالی رحم الله وی جوړ پسې سوي علی ابراهیم نو کچره علی ابراهیم معنی خدا شو چې ای اورته شا یخ او د سلامتی والا په ابراهیم علیه السلام باندې کدا علی ابراهیم نو ویلی نو لکان بردها باقیا علی الابد نو دی یخواله به تر قیامت پورې همیشه تر باندې به یخ بیا به پخول شو کوي اور بیا دلته خو دا مطلب شو چې ته شای یخ د سلامتی والا علی ابراهیم صرف په ابراهیم علیه السلام باندې کدا علی ابراهیم نو ویل دا سی ویلی یا نار کوری برد و سلاما نو بیا به دا همیشه تر باندې سو یخ دې کې به ګرمایش نو بیا به شاتل کاری ملکاری بنشو پخولې جی نو ځکه علی ابراهیم وی چې بس ابراهیم علیه السلام نه علاوه بیا اور کې مکه شان ګرمایش پاتې بیا مفتی محمد شفیع رحم الله لیکلی تفسیر معارف کې چې بعض وخت کې د یو ذات سره یو سیز لازمی هغه لازم صفت دی الله تعالی واخلي لکه دا اور یو ذات دې سره صفت د سوزول لازم دی تاجل شانو د صفت لرکه د سوزولو نو بیا اور سوزول نه کول بیا بعض واس کتابونه لیکلي چې په دغه ورځ باندې په ټوله دنیا کې اور دغه لږ وخت لپاره چې څومره ابراهیم علیه السلام کوم څومره وخت په دې اور کې څومره وخت په دې اور کې ویل شي مړه دا هم سوزل وي د لسمه سپاره کې مې ویلو سورې یوسف کې هغه یوسف علیه السلام د کوی کې درې ورځې دا مولان ورواره ده کنه سید جی نه کنه عبد الله ابن مسعود هو قول چې یونس علیه السلام وی خټه کېو تاسو ته مونږ ویلو چې یوسف علیه السلام هغه کوی کې درې ورځې تیرې کړې وي ابراهیم اسلام پور کې ورځې تیرې کړې وي یونس علیه السلام وی خټه کې 40 ورځې تیرې کړې وي نو دا ورځ پورې د اور اثر نو کمزور وي نو کله کې د ذات نه لازم صفت اوچت کړي شنو اورو ګرمایش اور سره نو بعض وخت کې اوس ګره وبدي وبو کې یخواله د صفات ترته اوچت کې لکه څنګه چې د فرعون مبارک وي اغرقوا فادخلوا نارا دا فرعونیان په دې وبو غرق کړي شو اور ته داخل شو نو الته مفسرون دا باس کړي چې تراجل شانه دا وبو له اور کړ صفات د یخواله د بنر کو په اور بدل کړي آیات کې براشي ان شاء الله اغرقوا فادخلوا نارا نو اور نے صفت د اوبو نے صفت د یخوالو کې پورې بدل کړ دلته کې اور صفت د په یخوالی بدل کړ په هر حال او اشرف علی تانوی رحم الله بیا د تبه د پاره دا ډېر زبردست یا چا مې ته کې تاوی کنه او براوهل ګلاس او اول او اخر کې دروشي بیا یا نار کونی بردم ولا سلام علی ابراهیم وزلوي او شوب کې اوس کې مې دی تو ختمي یا نارو ورکونی شتا بردن یخ و سلامانو د سلامتی والا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې و ارادو به کیدن او اراده وکړه دوی به په ابراهیم علیه السلام باندې کیدن د مکر فریب چې سوزولو اراده وکړه و ارادو دوی نمرودیانو اراده وکړه به په ابراهیم علیه السلام باندې کیدن د مکر فریب یعنی د سوزولو نو فجعلناهم وغرزل دوی الاخسرین مغلوبین خطا مونږ وګورځل دي الاخسرین ناکام مغلوبه داسې چې تعالی جل شانه په دې باندې ماشي مقرر کړه او داسې ماشي چې دی غوخي او خوړې د دې ویني اوس کله حتی چې یو میاشه د نمرود په پوزه کې ور داخل شو دماغ یې له خراب کړ واقع تاسو ته معلومه ده او هغه نه غل مرش نن سبا د میګي زیات شي نه دي قبل ما سوچ کوم چې د عذاب نه یاره دومره زیات شوی دي چینه لمیږي راځي وړو لمیږي راځي چار څومره کلک سر په ور باندې بیا په کې واړه میږي ناشتي یو وخت چند خان سیوا شي اوس میږي سیوا شي دي په دمونم نزي او ځکه قدرت کار دی چې بخوا شکل به آلو باندې یا ټماټر باندې د مګو کانو ته د وی واچولې شو نو بس هغه یو خړه مړ بشو اوس دا 2021 منګکان دي قدرت کې د وی تواچې واسه تیر شي بس خوري نه هغه پوهې دي چې دا مسلمانان ډاډر
روانکاری دا موږ چل ول کې ملکای هغیم نخوري قدرت کار دی. مفتی ظریف علي خان صاحب چې په خوا په یو آیت یو ځل آیت کورسۍ باندې پیریان تخته اوس به د درې ځله وای ځکه چې زمانه داسې شوې ده چې خباثت پکې زیات شوی دی. نو په یو سیز باندې اثر نه منګکان د وی باندې تیریږي خوري نه هغه یو قسم سیز ده چې داسې پنجره غوندي جوړی نو لاندې پکې هغه ځانګې ټماټر ناس پې ورشي نو هغه کته ورغورځېږي نو په هغې کې مصبر وخېږي خو په هغه ځای نه ورځي هغې پوهېږي چې کته ورغورځېږم جي. نو وارادو اراده وکړه دوی به په ابراهیم علیه السلام باندې کیدن د مکر و فریب فجعلناهم وګرځول دوی الاخسرین مغلوبه ناکامه. دې ته پوره د ابراهیم اسلام واقع وه ختم شو. امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين واصحابه اجمعين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا خير ولا محروم. ټول ګناهونه معاف کړي زموږ ظاهر باندې چې موجود خو اخلاق منور کړي ټول اخر خاتمه په ایمان سره قدر په اخلاق کې موجود لا اله الا محمد رسول